نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، دا نننۍ ډېره بهترینه ویډیو ده. تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا ستاسو زه یو څو خبرې کوم. دلته وګورئ هم دا خیال کوئ، زه اکثر د مواتې ته راکوزېږم، خلک به دې مخکې صفونو کې ولاړ وي، ته نه چې جینجی پې لګېدلی کښېنه په کلاره مړه 2-3 منټه په تا څه خارخ راغی څه چینجی را باندې ولګېده. نور خو ماشاءالله ښه دي، خو کله کله ځینې مازدیګر مانځه ته هلکه ذبیح الله راکوزېږم ګوره د ما نه مخکې څوک ونه درېږي او په کلاره کښېنې دې کې ثواب دی. د الله په کور کې کښېنئ، دلته څه ورږې او سپږې نه دي، ښه ښایسته ماربل دي، ښه پاک ځای دی. بره ګورئ ګړۍ ته کتل حرام دي، څه دي ګړۍ ته کتل حرام دي. بل ځای کې ته چې د پنجګوړه په غاړه باندې صرف یو باربیکیو لتلی تا هلته 3 ګنټې تېرې کړي، څه مسله نشته. ته چې مري ته یو شپې لتلی تا هلته 3 شپې تېرې کړي، په تا حالت نه راځي. خو که امام صاحب 4 منټه لېټ شو په تا چینجې او هغه هم د 3 سره چینجې لګېدلی. بې غیرته پښتانه هلکه د امام عزت کوئ، د امام بېعزتي الله وایي زما بېعزتي ده. ښه او که لاس یې راپسې چوت کو ما کتلي دي، ما ته ملګري قصه وکړه وایي د مخې سره غورځېدلی صرف یو 24-48 ګنټې وایي دې چې تپوس لاړم وایي ما ته وایي چې مړه بس طبیعت مې داسې دی نو په طبیعت دی بس منبر کې ولاړم چېرته جلسه کې مې بیا زه ډېره ښکلې کنځلې کړم ستا طبیعت یو کس یې زما بي پي خېجي نه بي پي دې کوزه ساته ستا دا بي پي چېرته ښځې ته ورخته، دا لوکل سټیشن یې سچو ته ورخته، دا چېرته ډي اس پي ته ورخته، دا چېرته ایس پي ته ورخته، دا چېرته ملک ته ورخته، دا چېرته خان ته ورخته. امام ته ستا بلډ پریشر تاسو به کتلي بي پي مې وختی نه دا بي پي د بي پي بچیا زما وایي بي پي خېجي تی وخېجو ایس پي ته چې ډانګي د باندې برابر تی وخېجو آرمي والا یو سپاهي ته افسر ته ضرورت نشته چې د بوټانو د باندې ډرون حمله وکړي چې تا ته بي پي وخوري. صرف امام ته ملا ته ستا بي پي د نه سړي زویه بې غیرته نو د امام بېعزتي ده. چا بېعزتي ده؟ دا د الله بېعزتي ده. الله وایي زما بېعزتي چا وکړه چا زه به یې څه کوم مثال احان الله یوم القیامه زه یې په ورځ د قیامت باندې څه وکړم څه به وکړم مثال دا به زه ذلیله کړم، دا به زه تباه او برباد کړم. او شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یو لوی محدث تېر شوی دی، هغه احانة العلماء کفر دا هغه په قبر یې باندې راغلی ده. مولانا اشرف علي تانوي امداد الفتاوه کې هم دا نقل کړې ده چا چې د امام بېعزتي وکړه د نه ایمان لاړ، چاته د امام بېادبي وکړه ده نه د کفر اندېشه ده. لوی لوی محدثینو د دې آیاتونو او د دې حدیثونو په رڼا کې فتوا ورکړې ده. هغه عالم چې محمد رسول الله فرمایي، تاسو وایئ صلی الله علیه و آله وسلم محمد رسول الله فرمایي څه وایي؟ عالم څوک دی؟ غوږ شه ورته ډاکټر صاحب غوږ شه غوږونه ورته ګولا وکړه دوی به کوي خپل کار به کوي. وان العالم یقینا عالم چې دی لیستغفر له د دې دپاره بخښنه غواړي من هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او په ځمکې کې دي والحیتانو او هغه میان فی جوف الماء چې د اوبو په منځ کې وانه یقینا فضل العالم علی العابد فضل د عالم سړي په عبادت ګزار سړي داسې دی که فضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب لکه چې د سپوږمۍ فضیلت په ستورو باندې وي. څوک وایي؟ محمد رسول الله فرمایي وان العلماء او یقینا عالمان چې دي ورثة الانبیاء دا د انبیاء ورثان دي. وان الانبیاء او یقینا انبیاء لم یورثوا او میراث نه پرېښی دینارا دینارونه ولا درهما او نه درهمونه وانما ورثوا العلم او یقینا دوی ته په میراث کې علم ملاو شوی. فمن اخذه اخذ بحظ وافر او چا چې د دې نه څه حاصل کړو هغه ډېر څه حاصل میان یو کس تپوس کو میان به څنګه دعا کوي؟ مې محمد رسول الله ته کڼې واڼي او ونې سلام کوي میان عالم نه دعا نشي کولی. بیا چې محمد رسول الله وایي بیا دویمې خبرې ته ضرورت نه یې کاڼي بوټي په ځمکه چې څومره زنده سر دي دا چا لپاره او څه وایي عالم دپاره یا الله دا معاف کړي دا 4,000 روپۍ زه صفا به وایي دا 4,000 روپۍ چې سار پاسي دې سبقونه وایي ستا قرآن وایي حدیث وایي
دی چې ماسپښین راشي بیا قرآن ته ناسي بیا وروسته حدیث ته ناسي بیا قرآن ته ناسي بیا حدیث ته ناسي بیا ماښام بیا قرآن ته ناسي او زما خو ډېر بد حالي وایي دا خو د شپې آنلاین بلجیم او امریکې ته په نټ باندې لګوي ستا قرآن خو رایي دته خو خوب هم نشته که سهار کې لمانځه پسې وده شو لږ به وده شي ګنې خوب هم نشته یا الله دا شنګرۍ دا ملا پکې اول وکړي داسې وایي څه وایي دا پکې څه وبخه ځکه زموږ کار څه دی مولوي بهرحال نو دا وله څه کوي دعاګانې کوي څه دعاګانې کوي موږ ته د پیغمبر نه باغ میلاو دی نه څه دینار میلاو دی نه سره زر میلاو دي نه هغه څه خپل هم نه نه موږ ته پرېږدي موږ ته په وراثت کې څه راکړی علم راکړی پوهه راکړې ده د دین خورول یې راکړي دي خلکو ته یې رسول راکړي او په دې باندې موږ روان یو نو لهذا ما ټولو درخواست کې دا علم دی زه الحمدلله دلته خو څه داسې مسله نشته خو چار چاپېره ما ته دا شکایت راځي چې پښتانه د امامانو ډېره بېادبي کوي یاد ساتئ څه خو پکې مردار شو او که دې عالم د پسې لاس سوت کړی یقیني نه به هم دنیا برابر وي نه به هم آخرت برابر وي کم از کم په جومات کې لکه 10 روپۍ هم مه ورکوئ خو بېادبي مه کوئ ما ته پته ده تاسو د 300 نه سیوا ورکولی هم نشئ د نسوارو د پاپړو پیسې ورکوئ بچي هم ډېره خوري امام صاحب له 300 ورکوئ بچی هم د 100 روپو پاپړو د 300 وخوري امام له د میاشتې 300 ورکوئ هغه خیر دی هغې کې څه نه یم خو بېادبي مه کوئ نیغ نیغ کېږئ ورته مه ګړو ته مه ګورئ جومات کې د الله کور دی ښه په اطمینان سره کښېنئ چې ثواب درته میلاویږي 3 منټه چې لوړ شو ګیټ مه څارئ اوس زه دلته مازدیګر رالم چمچه کوي د چتي بچیا بې غیرته دته چېرته دا مور او پلار نه دي ویلي چې امام صاحب بې حیا انسانه 3 منټه وراوړېدلي دي په تا څه خارخ راغی د الله په کور کې هم تنګ دي داسې خلک نو که داسې امام نه پسې لاس چوک کړي یقیني دنیا او آخرت به ټول تباه او برباد او زه یو خبره هم کوم بلکې ستاسو نه هم ویم زه یو 2 علماو ډېر زیات خفه کړم زه یې پسې ویم که تاسو یې امین نه وایئ یا الله د دې سړي کور او ګور دواړه تباه کړي تاسو وایئ امین کم سړی چې د عالم پسې شاته منافقت خبرې کوي د هغې پسې وروسته پلینینګونه منصوبې جوړوي پټې پټې خبرې کوي خلاف خبرې پسې کوي په مختلفو محفلونو کې یا الله دې کور هم وران کړو دې کور هم وران کړو تاسو ټول وایئ امین زه خو پسې وایم ښه ډېر امین وایئ چې اشاریه 00 1 9 اشاریه 00 څوک بېادبي کوي یا الله دې تباه و برباد کړي دا څه ګپ دی ډاکټر صاحب څه خپل ژوند به وقف کړی دلته ورپسې د شاته خبرې الله رب العزت دې موږ ته د محمد رسول الله د دې وارثانو د قرآن د دې خورونکو د دې عالمانو باعمله عالمانو د عزت کولو توفیق راکړي الله دې دا خلک زموږ لپاره د جنت د ټکټ ذریعه وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترم تاسو دا ویډیو غوتله دا مولانا صاحب بالکل د مولانا بلیګر صاحب نه ماشاءالله کم نه دی بالکل هغه حقیقت چې کنده په دې بیان کې د ویلو او حقیقت چې کنده بیان کو محترمو دغه رنګ علما چې کنده معاشري لپاره دي چې بالکل حق وي حق کار کې محترمو داسې توفیق د الله پاک مون مرکي لکه څنګه چې دی مولانا صاحب ډېر بهترین چې کوم دی حقیقت والا خبرې وکړي او حق خبرې وکړي بس د چا نه بګ سترګې ونه سوځېدله د چا یې خیال ونه ساتو الله رب العزت مول هم دغه رنګې چې کوم دی د حق د بیانولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ